أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء زردا چوبوائی کمکل من الناس دخلقنا ما ولاهم سشی واړول دیلرا عن قبلتهم دقبلی ددینا التي كانوا عليها قبلہ چودی پائی باندے قل هو يا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام للہ خاص اللہ تعالی لپاره دے المشرق والمغرب مشرق و مغرب یهدی من یشاء ہدایت کوي چاته چوغاړي الى صراط مستقیم فطرف دلاری نیوی آیت مبارکہ کی پیشن گوئی دا کہ ان قریب یولوی حکم را روان دے اور دا حکم دا وجہ نبا قسمہ قسم خلق قسمہ قسم اعتراضی نو کی خدا اعتراض کون کی واقع مکل بھی دا وہ خیار و سمجھدار نہیں حکم دارے چکے لب بدلی گی نبی علیہ السلام اور مومنان با بیت المقدس طرف تموز کولو اور دا حکم بدلی گی تاسو بیت اللہ شریف تبیاموز کریں دا حکم چراشی ودیبا جبا کمکل خلق اعتراض کی دا خلق منافقان یہود اور دا مکی مکرمی خلق بدا اعتراض کی کہ دا محکنے قبلہ ٹھیکو کہ دا رستنے ٹھیکتا محکنے قبلہ ناقص ہوا یا کامل ہوا اور دا رستنے قبلہ کامل دا یا ناقص کا آخر سوا جوا چی دا بیت المقدس نا بیت اللہ شریف مخوارو دی تنگوری چی دا اللہ تعالی حکم دے دا اللہ حکم اول دا اس حکم دا دے مومنان اور نبی علیہ السلام دا اللہ دا حکم تابع دی تبنگوری بلکہ دا خواہشات پر بنیاد بدا اعتراض کی چیزی دا بیت المقدس نا بیت اللہ شریف تولی محکوم نبی علیہ السلام چپا مکہ مکرمہ کے ہو نو پدا سے طرف بہو دے دو چھ بیت اللہ شریف مہیتا ہو اور بیت المقدس مہیتا ہو بیت اللہ شریف نا بیت المقدس پر جانب دا شمال باندے دے مدینہ منورم پر جانب دا شمال باندے دا اور بیت المقدس کے ملک شام کے دے ندام پر جانب دا شمال باندے نبی علیہ السلام بتا سے طرف تو دے دو کہ بیت اللہ شریف مہیتا ہو اور بیت المقدس مہیتا ہو دوارو کے بلیو طرف تو منظراتو کلچ نبی علیہ السلام ہجرتو کو مدینی منوری تے تشریف روڑو نو مدینہ منوری دا سے ذکر دا کہ اس کا نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف تا مخکین و بیت المقدس سے شاہ ترازی ذکر مدینی منورینا بیت اللہ شریف پر جانب تا جنوب باندے رہی اور مسجد اقصی و بیت المقدس پر جانب تا شمال باندے دے لیکن نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف تا مخکین و بیت المقدس سے شاہ ترازی اور کا بیت المقدس تا مخکین و بیت اللہ شریف شاہ ترازی دوڑ کی تطبیق نہ ممکن ہو تو نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف مخشوروں کو اور دا حکم چرے دا پا وحی غیر مطلوع سرن یعنی دا نبی علیہ السلام تا حکم راغلے دے اور قرآن کے رضی ذکر نشتا چی دا بیت المقدس تا مخکوا شپانس میاشتی و پینزل لسر دے نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف تا منسکولو جکہ نبی علیہ السلام ہجرت کرو پر ربیع الاول کی ربیع الاول و یکم باندے اور دا حکم دا تحویل دا قبلے چراتو تحویل دا قبلے مطلب قبلہ بدلولو
مخکې قبله دا اوس په قبله دای تحویل معنا اړول او بدلول کوي. د تحویل د قبله حکم چې راته نو دا د رجب میاشت وه او د رجب 15 تاریخ و. نو د ربیع الاول نه تر رجب پورې 14 میاشتې شوې او رجب په میاشت کې دا حکم راغلی 14 نیمې میاشتې شوې. د دې وجه نه بخاري شریف کې د دې تحویل د قبله ذکر دی. 14 میاشتې او 19 میاشتې راغلي دي 16 یا 17. نو دا 16 یا 17 په دې وجه دی عرب چې دي نه عرب دا نیم عدد پورا عدد شماري. دا نیم هغې نه چې 14 نیمه او 19 نیمه په کم 10 په کم 10 نه وي پورا عدد وایي. د دې وجه نه حدیث کې یا 14 راغلی نه 15 نه دي حساب کړي او یا 19 نه 15 په پورا عدد باندې شمار کړی دی. نبی علیہ السلام 14 میاشتې او 15 ورځې مخ بیت المقدس طرف ته کو او بیت الله شریف ته شاوه. په دې خبر یهود خوشاله وو لیکن مشرکین مکه خفو، د مکې مکرمه خلق خفو ځکه چې بیت الله شریف د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه بیت الله کې قبله را روانه وه او نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی. نو مکی والا په دې خبره خفو چې زموږ قبله بدل کړه لیکن یهود خوشاله وو چې زموږ قبله طرف ته مخ کی ځکه بیت المقدس د یهودو قبله وه. په دې بیت المقدس کې بیا دوه قبلې دي، یو قبله د یهودو را بله قبله د نصاراو ده. د نصاراو قبله بیا په بیت اللحم دی ایو طرف ته ده او د یهودو هغه بل طرف ته ده. خیر یهود خوشاله و چې نبی علیہ السلام زموږ قبله ته مخ کی. د نبی علیہ السلام اصل خپل چاهت او د زړه امید دا او ارمان دا چې بیت الله شریف د قبله شي نو ښه وي. لیکن پیغمبر د الله د حکم پابند دی. نه الله حکم دا چې بیت المقدس ته مخ کوئ ښه او 14 میاشتې بعد د رجب په میاشت کې د غزوه بدر نه 2 میاشتې مخکې غزوه بدر په رمضان شریف کې شوی دی 17-18 رمضان باندې او دا په رجب کې دا حکم راغی. رجب نه پس بیا شعبانی او شعبان نه پس بیا رمضانی. نبی علیہ السلام غم شو بنو سلمہ کې نه هلته کې دعا لتلو جنازې ده د غرمې ټیم شو هغې نبی علیہ السلام په روټۍ ته ایثار کو. نبی علیہ السلام روټۍ وخوړه تیلولی وکړه د ماسپښین د لمونځ ټیم شو. دا اوس چې کوم ځای کې مسجد قبلتین دی دغه ځای کې دا کلی و. د مسجد قبلتین ته چې کوم حضرات تللي دي نه به دې ته خیال نه کړي د قبلتین مسجد سره په دیوال باندې یو قبرستان دی او دا قبرستان نه دیوال ته دی نو د بار نه پته لګي چې دغه قبرستان دی. د دې قبرستان نه دریو طرفونو ته روډ دی او دا زوړ آبادی له زوړ دیوال دی وایي یو زوړ ګیټ لګېدلی دی. د بار نه هېڅ علامات او نشانات نشته چې دې کې دننه قبرونه دي لیکن دې کې دننه دي قبرونه او زه ورته خپله دننه وروړېدلی یم چې دا قبرستان ته. په دغه قبرستان کې هغه سړی وفات شوی او د هغه جنازه نبی علیه السلام دې کې کړې وه. دغه ځای کې نبی علیہ السلام بیا د چې کوم ځای کې مسجد قبلتین په دې ځای کې لمونځ کولو او د ماسپښین د لمونځ ټایم و چې نبی علیہ السلام 2 رکعاته بیت المقدس طرف ته وکړو او 2 رکعاتو نه بعد حکم راغی لمانځه دوران کې د ماسپښین چې ته دې مخصوص بیت الله شریف ته راوړوه. نو نبی علیہ السلام په لمونځ کې مخ چې دی هغه بیت الله شریف ته کوو او چې کوم صحابه نبی علیہ السلام سره مانځه کې ولاړو نو هغوی په خپل ځای باندې پاتې شو. هغوی خو مخونه په خپل ځای باندې د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته راوړلو او د دې آسان او واضح مثال داسې دی که مثال مونږ دې طرف ته لمونځ کو قبلې طرف ته مغرب طرف ته
د امام مخکې او مقتدیان شاته وي. اوس چې کله حکم راځي تاسو مثال مشرق طرف ته مخ کې که چېرې خلک په خپل ځای باندې مخ رخ بدل کړي نو امام خو به شاته پاتې شي او مقتدیان به مخکې پاتې شي. نو بیا څنګه امام شاته شو مقتدیان مخکې شو؟ نو دې باره کې تطبیق دا دی چې مقتدیان په خپل ځای باندې هغوی مخونه بیت الله شریف ته وړلي دي او امام چې دی نبی علیه الصلاة والسلام راغلی دی صفون نه مخکې هلته ولاړ دی. نو امام مخکې شه مقتدیان شاته شو. اوس په مانځه کې دا حرکات کولو دا مخ اړولو سینه اړولو او د امام دا قدمونه اخیستل دا معاف دي. ځکه ابتدا اسلام کې په مونځ کې خبرې هم جایز وي، دعا سلام هم جایز وي، ګرځېدل هم جایز وي. او دا خو چونکې حکم راته نو حکم دوران کې رخصتي یا چې کله حکم مکمل شي نو بیا پابندۍ ولګي چې اوس به داسې کوئ داسې به نه کوئ. کله چې یو حکم پاس کیږي یو آرډیننس پاس کیږي نه آرډین کې رخصت ډېرې آرډین کې شکونه پکې وروسته بیا ولګي چې اوس به داسې کوئ داسې به نه کوئ. د نبی علیه الصلاة والسلام په دغه مونځ دوران کې حکم راغی او مخ یې هغه طرف ته واړو. او د مازدیګر مونځ چې دی د نبی علیه السلام په خپل جومات کې مسجد نبوي چې دی هلته کې د مازدیګر په مونځ کې حکم راغلی دی. یعنې مطلب هلته د مازدیګر مونځ کې مخ اړېدلی دی بیا بیت الله شریف ته. او قبا جومات چې دی نو قبا مسجد هغه د مسجد نبوي نه بلکل بل طرف ته دی. دا چې کوم خلک مدینې منورې ته تللي دي هغوی ته نقشه مخې طرف نه په دې خبره پوهېږي چې دا قبا یو طرف ته دی او دا د مسجد قبلتین بل طرف ته دی او منځ کې مسجد نبوي دی. هغه زمانه کې مواصلاتي نظام دونه نه و داسې چې زر په سوشل میډیا خبره اوپن شوې وي چې حکم داسې راغی. او هلته بیا قبا جومات ته سحر مانځه کې هلته مونځ کېده د سحرو او خلکو بیت المقدس ته مونځ کو او د مانځه دوران کې یو صحابي تللی دی او هغوی ته ویلي چې لکه حکم بدل شوی دی یعنې قبله بیت الله شریف جوړه شوې ده. هغوی د سحر په مانځه کې مخ بیت الله شریف ته اړولی دی. مسجد نبوي کې د مازدیګر په مونځ کې مونځ شروع و چې هلته کې صحابي تللی دی ویلي چې وایي مونځ قبله بدله شوې ده نو هغوی د مازدیګر په مونځ کې مخ بیت الله شریف ته اړولی دی. دا حکم لا راغلی نه دی راضي به قرآن کریم د مخکې نه پیشنګویي ورکړه چې کله د تحویل د قبلې حکم وشي قبله بدله شي نو په دې به ډېر خلک اعتراض کړي ډېر به ډېر هوا ورکړي او تاسو باندې وایي قسمه قسم اعتراضونه به کوي او پریشانه کړي به تاسو. نو د مخکې نه واورئ چې اعتراضات به کېږي تاسو پریشانه کېږئ نه. او یو آسان جواب دا دی چې کم سړی اعتراض کی کوئی دا کمکل دی دی پوهیږي نه نو چې کمکل دی نو کمکل ورته څه بحث وکړي کمکل ماشوم سره ورته څه بحث وکړي بس خاموشي ترې اختیار کړي. دا یو آسان جواب دی. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې یو جاهل او یو بیوقوف سړی تا سره خبرې کوي نو بحث ورسره مه کوه بس هغه ته السلام علیکم یعنې روانېږه ترې او دا په خبر باندې ډېر پریشانه کېږم. یو پوهه یو سمجدار انسان به ته پوهه کوي کمکل به ته څه پوهه کوي. نو قرآن کریم دغه معترضینو ته کمکل وي دي په دې نه پوهېږي چې نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی. د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام خپل قبله بیت الله شریف و. بیت المقدس خو د اسحاق علیہ السلام د لپاره قبله وه. دا خبره موږ مخکې کړې وه چې ابراهیم علیہ السلام دو قبلې جوړې کړې دي یو بیت الله شریف تعمیر یې کړی او دیم د مسجد اقصی تعمیر یې کړی دی. مسجد اقصی د اسحاق علیہ السلام د لپاره قبله مقرر کړه. د اسحاق علیہ السلام نوالی تر عیسی علیہ السلام پورې د بنی اسرائیل قبله دا مسجد اقصی و بیت المقدس دی او بیت الله شریف دا د اسماعیل علیہ السلام د لپاره قبله مقرر کړه. د ابراهیم علیہ السلام خپل قبله بیت الله شریف ده. د اسماعیل علیہ السلام قبله بیت الله شریف ده. نبی علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی.
نو نبی علیہ السلام به څنګه بیت المقدس ته همیشه لپاره لمونځ کوي. بل دا چې تاسو دا خبر نه معلومه چې تمام انبیاء کرام علیهم السلام قبله د ابراهیم علیه السلام مخکې د آدم علیه السلام دای قبله هم بیت الله شریف و. ځکه بخاری کې روایت ده ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام نه تاسو کو پزماکه باندې لمانی مسجد کم یو قائم شوی دی، کم یو جوړ شوی دی، وی بیت الله شریف دی. وی بیا وی داینا بعد مسجد اقصی وی دوړ من کې فاصله سونه وا وی سلويخ کاله. دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه د ابراهیم علیه السلام په تذکرہ کې راوړی دی. مقصد د امام بخاری سے دا دی چې لومبني بیت الله شریف تعمیر شوی دی او ابراهیم علیه السلام کړی دی او داینا سلويخ کاله بعد د مسجد اقصی تعمیر ابراهیم علیه السلام کړی دی. باقی پاتې هدایت اعتراض چې خلک خوې چې د مسجد اقصی تعمیر سلیمان علیه السلام کړی دی، ادم سیدا خو سلیمان علیه السلام پکې تعمیر جدید کړی دی، شاندار تعمیر سلیمان علیه السلام کړی دی چې دا کوم ذکر په سورہ سبا کې پارا نمبر 22 کې دا ذکر دی چې سلیمان علیه السلام ایش ناشنا تعمیر د جناتو په ذریعہ سر کړی دی، ټیک تکړه دی، لیکن بنیاد ابراهیم علیه السلام یې خو دی. ادمه په داسې مثال دی لکه د نبی علیه السلام د جماعت بنیاد نبی علیه السلام په خپل یې خو دی او عثمان رضی الله عنه په ډېر ناشنا کلاواله فراخي عمارت په ګټو باندې او په چینه باندې چې کوم دی کې دا کوم تعمیر جدید دی او توسیع ده دا پکې عثمان رضی الله عنه کړی دی. لیکن دا مطلب نه چې عثمان رضی الله عنه مسجد نبوي جوړ کړی دی، جوړ کړی نبی علیہ السلام په خپل دی. سيقول السفهاء دا سین د پاره د استقبالی ان ان قریب نه وو کی. سيقول السفهاء زردا چوبوای السفهاء کما قل سفهاء جمع د سفیه دا سفیه هغه انسان ته وی چې دا کار چې کنه کم کار دی کی ندای خاطر خوا فیدنی خاص کر د آخرت فیدے بالکل نی آتا سفیه او کما قلبی یعنی یہ خدا کار فیدہ نشتا او کا فیدهشتا صرف د دنیا شتا د آخرت نشتا نو دیتا کمکل و سفیه ویلی کیگی. زرد چیبو وائی کمکل قرآن کریم دیتا کمکل وی ویزکے وطوئی چھ پا محکنے سپاری پا آخر رکو کے ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسا د ابراہیم علیہ السلام د ملت میں چسوک اعراض کی دعوی کمکلی اور نبی علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام پا ملت باندے دے اور د ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے دے د اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے دے نو د نبی علیہ السلام پا دی قبلہ باندے اعتراض کر دا کمکل دے. لکه قرآن کریم یو رکو مخکې الا من سفیه نفسه وتوي چې کوم انسان خپل ځان کمکل کی هغه به اعتراض کی. بل دا چې څنګه ابراهیم علیه السلام د الله د حکم پابند ابراهیم علیه السلام آیا چې څنګه الله تعالی حکم او خپل معصوم زی او خپل بیری په میدان کې پریزا ابراهیم علیه السلام انکار کړی دی که حکم راځي چې خپل زی دی حلال کړي انکار یې کړی دی یا اعتراض یې کړی دی او نبی علیہ السلام د ابراهیم علیه السلام اولاد دی او د ابراهیم علیه السلام د دعا په شکل کې ظاهر شوی دی چې ابراهیم علیه السلام یې نیکه دی هغه چې ته اعتراض نه نبی علیہ السلام څنګه اعتراض وکړي د الله حکم راځي بیت المقدس سما کوي خجی دا خو نه وی کنه چې زه نماز قبله خو خدا او کوس حکم راځي چې د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ کوي خجی دا خو نه وی کنه چې دا ولې تر اوسه پورې ما څه کولو. پیغمبر خو دومره پابند دي چې په مانځه کې حکم راځي په مانځه کې مخ راوړو. پیغمبر داسې نه کی چې خد دامن بدل ته حکم دی وخت کې اوس اصل نکار شروع کړي د دامن زو نه دامن بهر بیت المقدس ته محکم پوره وکما او بیا د مازیګر نه بهر د مخ بیت الله شریف ته کوما داسین کولی شو اجتهادین کولی شو تعویلین کولی شو
لیکن پیغمبر د حکم پابند دي. څنګه چې ابراهیم علیه السلام ته حکم ملو شوی دی نو خپل توجیهات پکې نه دي کړي، فوراً عمل کړی. دکرنګې نبی علیه السلام بعینه د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم باندې دی حکم راغلی دی مخ واړوه، نو د مانځه دوران کې مخ بیت الله شریف ته کو. سیقول السفهاء زر د جبه وایي کمقل من الناس د خلقنا، من الناس د خلقنا، خلق په دوه قسمه دي، څه کمقل دي څه هوښیار دي. چې څوک د الله په حکم باندې اعتراض کوي پیغمبر باندې دا به کمقل دي. دا څوک دي؟ دا یهود نصارا او منافقین. ما واللهم سشي واړول دي لره، دا سشي دی واړولو ان قبلتهم د قبلې د دینا یحر سوا جواب دی دا وی آیا د بیت الله شریف قبله کامل ده او بیت المقدس قبله کامل ده؟ د بیت الله شریف قبله کامل ای نو تاسو تر اوسه پورې ولې وخا مخکو بیا تاسو بیت المقدس ته ولې مخکو؟ کاغه ناقص نو ناقص ته مخکول صحیح دی وی او دا قبله ولې غلطه وسو دا بیت المقدس نو کچره غلطه تاسو غلط طرف ته مخکو ولې سو اخر پدې کې وجه صدا کله قبله یو کله قبله بلو ودانا څنګه پیغمبر چې سټیټمنټ یو نه دی دغه موقف یو نه دی سره دغه مخ یو طرف ته نه کله یو خوا مخکې کړي بل خوا مخکې یعنی قبلتهم د قبله د دی التي ها كانوا عليها چې دیو پای باندې التي كانوا عليها بیت المقدس یادي دی بیت المقدس شپارسنی میاشتې مخ کړي دي. نو جواب یو داري چې دې کې تاسو حق حاصل دي چې الله په حکم اعتراض وکړي. کله نبی علیہ السلام لله خاص الله تعالی د پاره دی المشرق و طرف د مشرق او المغرب و طرف د مغرب، صرف مشرق او مغرب نه تمام جهتونه او تمام طرفونه الله تعالی د پاره دی. په مازه کې مون الله تمحقو مقصد زمونږ الله تعالی وی بیت الله شریف ته الله تعالی وی چې مخکې یا بیت المقدس ته دا خود توجه د پاره چې د انسان توجه یو طرف ته شي. یو جماعت کې کفرګه د قبله حکم ني او هر چاته اختیار ورکړي شي چې کوم خوا مخکې نو مخکې نو خلک به څوک یو طرف باندې راوړي، خلک کوم دې کې په یو طرف باندې راځي، د یو پلار ځامن په یو طرف نه راځي، د یو پلار او د یو مور نه پیدا خلک په خپل کې اتفاق نه راځي. نو کله موږ کې دا حکم چرچا خپل خو خدا یو ناشنا بد نظمی بوا چا به یو خامہ کو چا بل خامہ کو چا وسو چا سو عبادت بنو بل سبت جوړ شي وو. دا څومره خپل نظم دی امیر او غریب او بادشاہ او غدا ورکه او وی نارینه او زنانه په یو مسجد کې په یو طرف باندې په یو خاص نظم و نسق سره په یو خاص ډیسپلین سره ولاړ وي. هر څوک یو طرف ته ولاړ دي، څونه خپل نظم دی که په کورونو په لکونو خلک په یو خپل ترتیب سره ولاړ وي. څونه ناشنا ترتیب دی او کدا نه وي نو ناشنا عبادت کوو. نو دیو جنت ټول طرفونه د الله لپاره دي، د الله حکم دار چې دی هو مخکې الله ته محکوم او دا قبله خو یو طرف یو جهت ته ورنه قبله بذات خود مقصود نه ده. لله المشرق والمغرب خاص الله لپاره طرف د مشرق او طرف د مغرب دی. یهدی من یشاء هدایت کوي چاته چوغاړي الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغه مخکې بیت المقدس نیغه لاروا ته الله حکم اوس بیت الله شریف نیغه لارش الله حکم دادی الله حکم چې کوم یوي بسا باندې غلاروي او مخکنی حکم منسوخ شو او منسوخ شوی حکم باندې عمل کول د الله حکم نه د خواهش ته. اوس که یو انسان بیت المقدس ته مخکین د الله قبله ني د الله حکم بني د خواهشي د خواهش پرستی بوي د الله حکم استاد چې بیت الله شریف ته مخکین زردا چې وای کمکل د خلقنا سشیوال ول دی لرا د قبله د دی اغینا چودي پای باندې وای نبی له صلوات والسلام خاص الله د پر طرف ته مشرق او طرف ته مغرب دی هدایت کوي چاته چواړي په طرف د لارې نیوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك أمدارنگي جعلناكم منغا غرزولي تاسو أمة وسطا يومت بهتر لتكونوا شهداء دپار دی چی تاسو شے گواہی کونکی علی الناس فخلق باندے ویکون الرسول علیکم او شی پیغمبر علیہ السلام ستاسو دپارا شہیدا گواہ وما جعلنا القبلہ امغن دگرزولی قبلہ التي كنت عليها قبلہ چتوی پائی باندی الا لنعلم مگر دپار دی چی من معلوم کو من یتبع الرسول چی سوک تابداری کوی دا پیغمبر ممن ینقلبو دا آچانا چی واپس کیگی علی عقبیه فپندخ پلو باندی وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً او یقینا ودا اوڑیدل خامہا گران کار الا علی الذین هدى اللہ مگر بہا کسانو باندی کہ اللہ تعالی ہدایت کردے اویتا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور ندے اللہ تعالی ارادہ لری چی ضائع منستاسو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالی خلق باندے خامہا نرمی کون کے مہربان دے آیت مبارکہ کے دا قبلے دا بدلے دلو حکمتنا علتنا بیانی اور دی سرسرا دا دی امت و غروارے بہترین وارے بیانی اللہ جل شانہ پہر یو کاربان دے پویا دے اللہ تعالی دے شورونم دا حکم رالی گلی شو کہ بیت اللہ شریف تموز کوئیں لیکن دا حکمت پا بنیاد باندې فرمائل کہ تاسو بیت المقدس طرف تمخ شروع کے اور شپارس میاشتے واللس میاشتے بیت المقدس طرف تموز شو اور بیا اللہ تعالی حکم روڑے گا کہ تاسو بیت اللہ شریف تمخ کے نپدی قبلے بدلے دو سرا دا منافقان پتم لگی دا یہودو دا ای حسدم ظاہر شو اور دا مشرکان و خبر مخکار شوی چا داوی چی دارا سنگ پیغمبر دے چی کل یو قبلے تمختی کل ولی قبلے تمختی چا دا اعتراض کو چی دا مخکنے قبلہ ولی غلط ہوا اور دا وسنے قبلہ ٹکتا اور کنا مخکنے قبلہ ٹکو اور دا یو قبلہ غلط دا چا دا اعتراض شروع کو اور مشرکین و دا خبر اکلا چی نبی علیہ السلام من طرف تمائل شو زمونگا قبلے تے ہمخ شروع کو چے بیت اللہ شریف تے ان قریب دی با زمونگا دین تا واپس راشی یعنی دا پلار نکا دین تا واپس راشی نبی علیہ السلام تا چے حکم وشو چے بیت المقدس تا محکم پا دی سر یہود پا دی امید شو چی کیدی شدا پیغمبر زمونگا دین تا راوڑی زکا زمونگا قبلے تا محکی بیت المقدس طرف تا دا دیر خلق و جذبات ظاہر شو پا دی سر اللہ تعالیٰ فرمائی چی مونگ دا قبلہ بدل اکڑا دا پارا دی چی مونگ تا خلق معلوم شی یعنی خلق تا معلوم شی چی سوگ دا پیغمبر تابداری کی و سوگ دا خلق خواہش تابداری کی وَقَذَلِكَ امدارنگی یعنی سنگ چی مونگ تاوستا نیغ دار ہدایت کردے دارنگی مونگ ساس رفار بہترین قبلہ مقرر کرا یا لکا سنگ چی مونگ ابراہیم علیہ السلام و دعا اولاد تو غروال ورکڑو پنور خلق باندی دکرنگی مونگا ستارا پارا بہترین قبلہ ورکڑا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امدارنگی مونگا گرزولی تاسو امتاً وسطاً جعلناکم تاسو لا پیداونے چی مونگ آغدن کی تاسو بہترین امت گرزولی ویں
دا ردی امت اعزاز دی چې دا امت راغلی اخره کې دی، لیکن د دې لپاره کمالات او ردی فضایل الله تعالی د مخکې نه د دې لپاره مقرر کړي دي. دا امت لا ومنا لا نام و نشان نو چې الله تعالی دې لپاره بهترین نبی، بهترین کتاب، بهترین قبله، ارس بهتر الله تعالی دې لپاره غوړه کړی او منتخب کړی دي. دا بالکل داسې مثال دی لکه د چا یو ډېر بهترین دوست او عزیز وي، هغه یو څیز تقسیمي نا پای کړمبه غوره سیدونه منتخب کی، هغه یو سیټ تکي چې دا د ما د پلانکی رشتہ دار لپاره او د عزیز او دوست لپاره دي. بیا وروسته چې کوم باقی پاتې شي په خلکو باندې تقسیم کی، او د خپل دوست لپاره او د عزیز لپاره هغه بهترین سي د مخکې نه سیټ ته یو طرف تکي. الله جل شانه قبله مقررونه، کتابونه مرا لګلو، امتونه الله تعالی پیدا کولو، لیکن د نبی علیہ السلام لپاره چې راضی به اخره کې دا غره لپاره بهترین کتاب چې قران کریم دی، او بهترین امت او بهترین قبله چې بیت الله شریف ته دا الله تعالی د مخکې نه غوړه کړی او منتخب کړی وو. د دې ارس بهتر دی، د دې چې کوم د چټې ورځ د جمعه دام بهتر ده، دا مخکې امتونه ته نه نصیب شوی. د دې امت ارس غوړه او بهتر دی. موږ تاسو په خوا ګرځولې او بهترین امت، تاسو لا موجود هم نه، تاسو لا پیدا هم نه. جعلناکم ګرځولې موږ تاسو امتا وسطا، یو امت د وسطن دو معنی موږ کړې وي، یو معنی معتدل درمیانا، او د امت وسطن بل معنی بهترینو، یعنی په معنی د خيار سره موږ تاسو یو غوره امت ګرځولې وي او معتدل چې نه غوړم وي. لتكونوا شهداء، د پاره دې چې تاسو شی گواہی کوونکې علی الناس په خلق باندې، د قیامت پر ورځ به تاسو په خلق باندې گواہی کوئ. کوم امتونه کوم خلق چې د خپل پیغمبرانو دعوت او تبلیغ نه انکار وکړي چې دې موږ ته دعوت نه درکړې، موږ ته تبلیغ نه کړې، نو دا پیغمبرانو به گواهان طلب کړی شي. ځکه نبی به دعوه وکړي چې ما خپل امت ته ستا پیغام رسول دی، او امت به انکار وکړي. پیغمبر چې مدعی شو، مدعی لپاره گواهان پکار دي، او گواهان به دا امتی. نو تاسو خو به گواهی کوئ د قیامت پر ورځ باندې، یعنی دا گواهی به کله کېږي. الله تعالی د پخوانه تاسو معتدل ګرځولي، تاسو په اعتدال باندې، او د گواه لپاره معتدل کېدل دا بنیادی شرط دی چې گواه د متشدد ني، یو فریق سره دغه دشمنی او عداوت ني، او نه دغه یو فریق نه ډیر زیات متاثر وي چې یو فریق ته مکمل مایل شي، داسې نه پکاره. نو هغه گواه چې معتدل وي، چا سره هیڅ قسم مخالفت ني، نه مدعی سره همدردی وي او نه مدعی سره عداوت او دشمنی وي، دا گواه معتدل گواه دی. نو موږ تاسو یو معتدل امت ګرځولې چې تاسو مخکنو امتونو سره عداوت او دشمنی نشته، او دام نه چې تاسو اسی وجه په مچا د مخکنو پیغمبرانو تایید وکوي، بلکې تاسو به حقیقت کې وایي چې زموږ په کتاب کې دا خبره موجود ده چې مخکنو انبیاء کرام علیهم السلام خپل امتونو ته भरपूर دعوت ورکړي دي. تاسو به حقیقت حال بیانوي، غلط بیانی به نه کوي، جانبداری به نه کوي، او دایره پر اعتدال شرط دی. موږ په خوانه تاسو معتدل ګرځولې لتكونوا شهداء، د پاره دې چې تاسو شی گواہی کوونکې علی الناس په خلق باندې. عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې اعطیت امتی ثلاثا لم تعط الا الانبیاء، زما امت الله تعالی درې خبرې داسې ورکړې دي چې دا درې خبرې به انبیاء کرام علیهم السلام ته ملاوي دي. دا انبیاء کرام علیهم السلام خبرې الله تعالی زما امت ته ورکړې دي. یو کمزوري روایت هم دی، یعنی سندن کمزور دی، خو معنا او مفهوم ټیک دی. نبی علیہ السلام فرمایي علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
زما د امت علما چې دا د انبیاء د بنی اسرائیل د انبیاء په شانتی دي. نو مطلب دا دی چې د بنی اسرائیل انبیاء څومره کار وکولو هغه شانتی کار د دې امت علما کی. لکه څنګه چې بنی اسرائیل کې په یو ټیم کې ډېر پیغمبرانو د هر کلی د پاره یو ځان پیغمبر وو. نو دا رنګ د دې امت مو الله تعالی د یو کلی د پاره علما ګرځولي دي او هغه د هغه ذمہ داری خپل کړي دا د انبیاء کرام علیهم السلام په شان کار کی. دې حدیث کې نبی علیہ السلام وی چې درې خبرې الله تعالی د ما امت ته ورکړي دي. حالانکه دا درې خبرې د انبیاء کرامو دي او الله تعالی په دې امت فضل او دی له ورکړي. لکه یو خبر نبی علیہ السلام دا وی کان الله اذا بعث نبیا، الله تعالی به یو نبی جوړ کو او ته نبوت ورکو. نو الله تعالی به نبی ته وحی ولېږله چې ادعونی استجب لك، اے نبی جی زمانه پر یو دعا وکړه چې ستاره پر قبول کړم. نو د هر نبی د پر یو دعا و، هغه نبی به دعا وکړه الله تعالی ولا فورا قبول کړه. د دعا په قبلېدو کې به شرط نو مشروط دعا نه، چا به سمې بس اول الله تعالی ورکول. نو یو نبی د پر یو دعا و الله تعالی قبول کړه. او د دې امت د پر الله تعالی فرمایي وقال لهذه الامه ادعوني استجب لكم. الله تعالی دې امت زمانه لپاره یعنی زمانه دعا وړه چې تاسو لپاره قبول کړم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم سلیشتمه سپاره کې آیت ده. الله تعالی دې امت ته ویلي دي زمانه دعاګانې وړه چې تاسو لپاره قبول کړم. او دې خبر نبی علیہ السلام دا وکړه کان الله اذا بعث النبي قال له ما جعل عليك في الدين من حرج. الله تعالی چې یو نبی مبعوث کړو ناته به وحی ولېږله چې اے نبی پتا باندې سحرج او تنګي نشتا، خو په سهولت سره کار کوه. او دا خبر د نبی د پاره وا. او الله تعالی دې امت ته وې وما جعل عليكم في الدين من حرج. اے امت محمدیہ صلی الله علیه وسلم الله تعالی پتاس میں ستنگی او سختی نه دی خوده. او درې خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وې وکانه الله اذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه. الله تعالی بچ نبی رولېګو ناغه په خپل امت باندې گواه کړو. او الله تعالی دا امت وجعل هذه الامه شهداء على الناس. او الله تعالی دا امت په خلق باندې گواه جوړ کړل. نو درې خبرې چې د انبیاء کرامو د شان وي او الله تعالی دې امت ته ورکړي دي. شهداء علی الناس گواہی کوونکي په خلق باندې، او د خلق نه مراد مخکنی امتونه دي. او دا گواہی به د قیامت پر ورځ باندې کیږي. او دا گواہی دنیا کې نه، مشکات شریف کې روایت ده او ترمذی شریف کې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماو یو جنازه مه ته تیر شو، خلق وې دا خې انسانو. نبی علیہ السلام وجبت بیا په بل مکمن یو بل جنازه تیریدا، خلق وې دا خې انسان نو. نبی علیہ السلام وجبت صحابو تاسو کو ما وجبت دا واجبت معنا واجب شو، وجه څه شی واجب شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې تاسو په ځمکه باندې الله تعالی طرف نه گواهان یې. تاسو چې رچا بارکه خبر وکړي چې دا ښه انسان دی، نو فرشتي هغه ښه انسان لیکي ځکه چې خلکو دغه د حواله گواهی ورکړه. او تاسو چې چا بارکه چې دا ناکار انسان او دا بد انسان، نو فرشتي تاسو دا گواهی ولیکي چې دا واقعي بد انسان او دا ناکار انسان. تاسو چې بارکه چې خلکو لوهینو لګوته سوچ کوي چې سوای تاسو کسو دا خبره هوایی خبرانی دا گواہی وی، نو گواہی تاسو باقاعده لیکل کیږي. لیکن د حدیث کې یو کې بلغو د ارچا گواهیم گواهی ني، څنګه چې دنیا کې د ارچا گواهی معتبر ني. مطلب د حدیث دا دی چې کم انسان د گواهی اهل وي، کم انسان خيار او بهتر وي، نیک او بی فاسق او فاجر ني.
هغه چې د چا دپاره ګواهي وکړي چې دا انسان ښه و فرشتې ښه ولیکي او که دا نیکان خلک د چا باره کې ګواهي وکړي دا انسان ناکاره و بیا ناکاره ولیکلی شي. ويكون الرسول او شي پیغمبر علیکم پتاسو باندې یعنی علیکم معنی لکم ستاسو لپاره شهیدن گواه پیغمبر بر دې امت د گواهی تصدیق کی چې زما امت تکوای. وما جعلنا القبلة التي امون د ګرځولې قبله اغا كنت عليها چې وې ته پای باندې کما قبله چې مخکې نه ته وې اوس بدل شو یعنی بیت المقدس قبله نه مراد بیت المقدس تا او یا د قبله نه مراد بیت الله شریف ته. دې کې اختلاف ته چې نبی اسلام کله مکه مکرمه کې منځ وکاو د نبی اسلام قبله بیت الله شریف او کله بیت المقدس و. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د نبی اسلام قبله بیت المقدس و. دا خبره کی چې د نبی اسلام د شورونه قبله بیت المقدس سره روانه و او مکه مکرمه کې مو لیکن نبی اسلام په دای سمت کې ودرېدو چې بیت الله شریف هم مهي تراتو او بیت المقدس هم مهي تراتو. دا چې کله نبی اسلام هجرت وکړو نو بیا ته کې دواړو قبلو ته په یو ټیم کې مخکول ممکن نشو. موږ دا خبر مخکې کړې و چې مدینه منوره د مدینی منورې نه بیت الله شریف په جانب د جنوب باندې دی او بیت المقدس په جانب د شمال باندې دی او نبی اسلام کچره شمال طرف ته مخکینو جنوب ته خامخا شا راځي او که جنوب ته مخکینو بیت المقدس ته شا راځي. چونکه د نبی اسلام قبله د مخکینو بیت المقدس و نو ځکه په جانب د شمال باندې مخ کو بیت الله شریف ته شا شو. لیکن نور علماء کرام فرمایي چې نه شورونه د نبی اسلام قبله بیت الله شریف و. نبی اسلام به اصل د بیت الله شریف په دای سمت کې ودرېدو چې بیت الله شریف مهیتو او بیت المقدس مهیتو او بیت المقدس د نبی اسلام قبله نه و. دا چې کله هجرت شو نو نبی اسلام ته په وحی په ذریعہ سره معلومه شو چې تبه مخ بیت المقدس تکې نو قبله دغه بدل شو او بیا 14 میاشتې بعد به حکم راغی چې تر بیت المقدس نه مخ بیت الله شریف ته راوړو. وما جعلنا القبلة التي امون د ګرځولې قبله هغه كنت عليها چې وې ته پای باندې نو کله قبله نه بیت المقدس شي نو كنت په خپل معنا دی چې ته وې پای باندې او کله قبله نه مراد بیت الله شریف شي بیا كنت کې دا کاف زائده ده په معنا د انت سره. وما جعلنا القبلة التي كنت يعني انت عليها امون د ګرځولې قبله چې ته یې وسو پای باندې الا لنعلم مگر لپاره دی چې موږ معلوم کو من يتبع الرسول چې څوک به تابعداري کوي د پیغمبر ممن ينقلب د هغه چا نه چې واپس کیږي ست واپسي ال الكفر کفر ته على عقبيه په پوند خپل باندې ان تحویل د قبله کې دا یو حکمت دی چې پته ولګي چې څوک به مرتد کیږي او څوک به په ایمان باندې کلک پاتې کیږي څوک منافقان شي او څوک کلک مسلمانان مؤمنان شي. چې قبله بدل شو د خلکو داخلينه قسمه قسم خبري وتی چې رچا داخلينه په پیغمبر باندې اعتراض وروته او منافق او کافر شو او چې چا په پیغمبر باندې اعتماد وکړ چې پیغمبر د ځانه عمل نکړي د الله تعالی حکم مطابق چلیږي هغه په ایمان باندې کلک پاتې شو. الا لنعلم چې موږ معلوم کو الله تعالی ته ارس د مخکې نه معلوم دي تر قیامت پورې او د قیامت نه بعد چې سبم کیږي دا ارس الله تعالی ته مخکې نه معلوم دي بلکې موږ لا پیدا نو چې الله تعالی ته ارس مخکې نه معلوم دلته کې بیا ولې چې لنعلم چې موږ معلوم کو نو موږ معلوم کو مطلب دا چې خلکو ته معلوم شي الله تعالی مخکې نه معلوم دي خو چې خلک یې مومني چې څوک منافق دی او څوک لکه مؤمن مسلمان دی. یا لنعلم مراد ليعلم محمد واصحابه چې معلوم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه ته په د نبی علیہ السلام معلوموالي خپل ځان ته نسبت او اضافت تشریفي د چې مونږ ته معلوم شي ان د پیغمبر دا معلومېدل ګویا کې داسې چې ګویا کې مونږ ته معلوم شو
ایا لنعلم انا لنمیز چې موږ جدا کو مؤمنان د منافقانو نه یا لنعلم انا لنظهر چې موږ ښکار کو ظاهر کو چې څوک په خواهش پسې روان دي او څوک پیغمبر پسې روان دي ممن ينقلبو د اچانه چې واپس کیږي ال الكفر کفر تا الا کې به په پوند خپل باندې کناره د مرتد کېدو نه یو انسان په پوند باندې تاوشه ان بالکل واپس شه کناره د ارتداد او مرتد کېدو نه مفسرین حضرات وی چې کله دا نازل شو تحویل د قبله وشو نو بعض خلق مرتد شو مؤمنان لک صحابه نه مرتد شوي دا چې کوم منافقان راغلو د اغراض لپاره او سرسری ایمان راوړو په خپل باندې ناغي د دین نه واپس راوړو چې دا څنګه دین دی کله یو قبله ته مخکې کله بل قبله ته مخکې وان كانت لكبيره او یقینا ودا اوریدل ان كانت کې زمير دا تولیه دا اوریدل دا یو قبله نه بل قبله ته اوریدل او مخکول لکبیره همها درون کارو یعنی ګران کارو الا علی الذین لکه انسان چې یو قبله ته مخ شروع کړي مناسبت پیدا شي اونس پیدا شي ته د شابل طرف ته مخ کا نړۍ نه غواړي نو کوم انسان چې له نه غواړي لیکن د پیغمبر تابعداري وکړي نو دا واقعي دا اوریدل ګران کارو او چې کوم انسان ته الله تعالی هدایت وکړي په دین باندې کلک کی پیغمبر باندې اعتمادي نه تا اوریدل آسان دي الا علی الذین مگر با کسان باندې هد الله ان هداهم الله چې الله وت هدایت کړو او صحابه کرام رضی الله عنهم ته اس قسم مشکل پیدا نشو ځکه الله تعالی په هدایت باندې کلک کړیو ناغي د مازه دوران کې اوریدل موږ قبلتین خبره کړې و نماز پهین په مازه کې دو رکعات بعد پر رکوع دوران کې حکم راغی او نبی علیہ السلام په مازه کې مخ واړو چې کوم صفونه شاته موجودو په دغه صفونو کې یو تنم داونه چې د دې سکی دا ولی مخبل طرف ته واړو هغه د نبی علیہ السلام په اتباع کې هغه مخبل طرف ته واړو د نبی علیہ السلام په خپل جماعت کې د مازیګر په ټیم کې حکم راغی انته کوم چا اعتراض نکو کوبا کې د سحر مازه کې حکم ورسېدو انتم چا اعتراض نکو ځکه صحابو ته الله تعالی هدایت کړو ای په هدایت باندې کلک نه یې سه اعتراض نکو چې کوم منافقان او يهودو ای اعتراضات وکړو وما كان الله ان الله تعالی ليضيع ایمانکم چې ځای منځ نستاسو اصل کې چې کله تحویل د قبله وشو د غزوه بدر نه دنیا شته مخکې دې دوران کې صحابه وفات شوي او هغه بیت المقدس طرف ته منځ کړو علامه ثعلبی سے خپل تفسیر کې لیکلي دي او حافظ ابن حجر اسقلانی سے فتح الباری کې چې دو مشهور صحابه اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنہ دا د بنو نجار نو او دا لومبي مسلمان شوی او دا غلمانی صحابي دی چې د جنوب مون لومبي د کړه مدینه منوره کې نبی علیہ السلام لا مکه مکرمه کې دا هجرت نو کړي او په مدینه منوره کې اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنہ د جنوب قائم کړو او د جنوب مزي چوکو نو باقاعده او پروګرام وکړو یو ساروی اعلان کو روټه کړي او په خلکو تقسیم کړه او بیا دا اعلان وکړو چې هر هفته به دا شان دي کې یو ځای کیږي او دا شان مونږ وکړو او بیا به دا شان یو پروګرام وکړو ساروی باقاعده لالو او روټه په خلکو به تقسیم کړه دا صد بن زراره رضی الله عنه هغه صحابي دي چې د شروع کې مسلمان شوی دی او د جمی مجلو به کړه دی نو دی وفات شو په شوال کې د دې تحویل د کبر نه اوسم میاشتې مخکې دا یې برا ابن معرور رضی الله تعالی عنہ دا د بنو سلیمانو دی وفات شوی او نور د صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ وفات شوی د دې قبیله والا د دې خاندان ول خلق راړو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې بیت الله شریف قبله اوس مقرر شو او زمونږ دي عزیزانو خو بیت المقدس ته مخ کړه دي دا هغه منځونه شوي دي او کنه دي شوي
او علامہ ثعلبی سے دین کو دارا نقل کړی دی چې حیی بن اخطب یهودی راغی او هغه نبی علیہ السلام ته به طور اعتراض وی چې تا تحویل د قبله وکړو د دې مطلب دا چې بیت المقدس قبله ټیک نه و او بیت الله شریف ټیک قبله ده نو دا ستاسو صحابو چې کوم شپاړس نیمې میاشتې هغه مخ کړی دا منځونه بس کېږي دا به راګرځي او دا شوي دي او که نه دي شوي الله تعالی آیت نازل کړه ما کان الله لیضیع ایمانکم او نه دی الله تعالی مریدا اراده لرونکې لیضیع ایمانکم چې ضایع کړي منځونه ستاسو ان تارو تاسو کوم منځونه کړی دا منځونه شوي دي دا قبله د الله تعالی یو حکم تاسو د ځان مونږ نه کړی هغه مونږ شوی دی اوس نوې حکم دار چې بیت الله شریف ته مخ کې ا دې بل په ساده مثال داسې دی لکه یو ریاست یو ملک یو قانون پاس کی قانون یو کال او دو کال یو څو میاشتې چلیږي او بیا نوې قانون پاس کی نو مخکنی قانون منسوخ شو او نوې قانون باندې عمل شروع شو دا قانون چې څومره وخت پورې عمل وکړي کېدو او چې کله منسوخ شو نو اوس به نوې حکم باندې او نوې قانون باندې عمل کېږي ان الله بیشک الله تعالی چې دی بالناس لرؤوف الرحیم دا بالناس لرؤوف سره متعلق دی ان لرؤوف بالناس خامخا ډیر نرمي کوونکې دی په خلکو باندې او رحیم ډیر مهربان دی رؤوف کې مهرباني د رحیم النسوا ده رؤوف د نرمۍ نه دی الله تعالی ډیر زیات نرمي کوونکې دی په خلکو باندې او رحیم ډیر زیات مهربان دی او دا رنګي مونږه ګرځولې تاسو یو امت معتدل د پاره دی چې تاسو شي گواہی کوونکې په خلکو باندې او شي پیغمبر علیه السلام تاسو لپاره گواه او موږ نه ګرځولې قبله چې وي تپای باندې مګر د پاره دی چې موږ معلوم کو چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر دا اچانه چې واپس کیږي په پوند خپل باندې او یقین ودا اوریدل خامها ګران مگر په ها کسانو باندې چې الله تعالی هدایت کړی دی تا او الله تعالی چې اراده لري چې ځای کې منځونه ستاسو بشک الله تعالی چې دی په خلق باندې خامها نرمي کوونکی مهربان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك دارنگي جعلناكم من غرزول تاسو أمة وسطا يوم الدرميانا لتكونوا شهداء دپاره دی چې تاسو شئ گواهی کوونکي علی الناس په خلکو باندې ويكون الرسول علیکم او شي پیغمبر ستاسو دپاره شهیدا گواه وما جعلنا القبلة التي او موږ نه ده ګرځولې قبله هغه كنت علیها چې وی ته پاغي باندې الا لنعلم مگر د پاره دی چې معلوم کو من يتبع الرسول چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر ممن ينقلب د اچانه چې واپس کیږي علا عقبيه په پوند خپل باندې وان كانت لكبيرة او یقینا ودا اوریدل خامحال وی الا علی الذین مگر په کسانو باندې هدى الله چې هدایت کړی دی الله تعالی وما كان الله الله تعالی اراده لري لیضيع ایمانکم چې ضایع کی ایمان ستاسو ان الله بالناس
بیشک اللہ تعالیٰ په خلقو لرؤوف خامخا ډېر نرمي کوونکی دی، رحیم مهربان دی. په دې آیت مبارکه کې د قبلې د بدلېدو حکمتونه او علتونه بیانې، چې اول قبله بیت الله شریف او بیا عارضي طور باندې قبله بیت المقدس مقرر شوه، او دایې نه بعد بیا حکم راځي چې بیا بیت الله شریف ته مخ راواړوئ. الله جل شانه ته د مخکې نه علم چې اخرنۍ قبله او د ابد الآباد دپاره قبله به بیت الله شریف وي. دا بیت المقدس پکې په منځ کې 14 نیمې میاشتې یا 18 میاشتې ولې مقرر شوه؟ نو الله ته د مخکې نه علم، لیکن الله تعالی په هر یو کار کې حکمت وي او مصلحت وي. نا حکمتونه او مصلحتونه بیانې. یو حکمت دا دی چې چونکې نبی علیه السلام د معراج په شپه چې تشریف وړلو بیت المقدس ته تلو او بیت المقدس کې لږ سات تېر کړو، او هلته یې تمام انبیاء کرام علیهم السلام روحونو ته مونځ ورکړو. نبی علیه السلام امامت وکړو او تمام انبیاء کرام علیهم السلام روحونو ورپسې اتباع وکړه. نبی علیہ السلام ته امام الانبیاء د دې وجې نه وایي چې د انبیاء کرامو امامت یې کړی دی. نو نبی علیہ السلام په دغه مسجد کې لږ سات تېر کړی دی، او دغه بیت المقدس کې دی مسجد اقصی، دا د زرګونو پیغمبرانو قبله وه. نو د نبی علیہ السلام 14 میاشتې هغې ته ځکه مخ کړو چې د تمام انبیاء کرام علیهم السلام کمالات نبی علیہ السلام کې راشي. ځکه نبی علیہ السلام کې د تمام انبیاء کرامو کمالات او صفتونه راجمع وو. دغه قبلې برکات او نورات هم جمع کول پکار وو. نایره پر نبی علیہ السلام 14 میاشتې هلته مخ کو چې د دې انوارات او برکات هم حاصل شي. بل دا چې دا امت چې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دا یو امت معتدل دی. معتدل یعنی د غلو د حد نه زیات او افراط کول او د حد نه زیات او کوتاهي کول دا پکې نشته. ټول امتونه مني، ټول مذاهب مني. یهود او نصارا په شانتي نه چې مسلمانان نه مني. دا امت یهود مني، نصارا مني، دای قبله مني، دای کتابونه مني، او د هغې انبیاء کرام مني. چې دا امت بیت المقدس طرف ته 14 میاشتې مخکې نو دا د اعتدال صورت به پیدا شي چې هغې مسلمانانو دا قبلې ته مونځ کړی دی 14 میاشتې او 18 میاشتې. او ای یهود او نصاراو تاسو ګوره بیت الله شریف ته نه مخ کوئ، حالانکې مسلمانان ستاسو قبلې ته مخ کړي چې اعتدال په دې امت کې راشي. بله خبره ده چې په دې سره به د ډېرو خلکو نفاق او ایمان به ظاهر شي. ګور وه چې څوک به اعتراض کړي او څوک به د پیغمبر اتباع کړي. دا قبله چې بدله شوه نو بعضې خلکو په خوله باندې دا خبرې ظاهر شوې چې دا لا څنګه نبي دی، اول یې دې خوا مخ کوو دې خوا مخ کړي، د خو بیان یو نه دی، د خو موقف یو نه دی، او د سټیټمنټ یو نه دی. نو بعضې خلک په دې سره معتد شو. یهود هم ډېر غټ اعتراض په دې باندې وکړو. نبی علیہ السلام چې اول مدینې منورې تشریف راوړو او نبی علیہ السلام مسجد اقصی طرف ته مخ شروع کړو، یهود ډېر خوشحاله شو. وایي نبی علیہ السلام زمونږ موافقت وکړو په قبله کې. نو هغې امید پیدا شو چې کیدای شي نبی علیہ السلام زمونږ دین ته راوړي. لیکن 14 میاشتې بعد نبی علیہ السلام بیت الله شریف ته مخ کړو. نو یهود ډېر په غوسه کې جذباتو کې رالو. علامه ثعلبي صاحب په خپل تفسیر الکشف والبیان کې دې ځای کې لیکلي دي چې دا آیت مبارکه د یهودو رؤساو باره کې نازل شو، چاہے کې مرحب او ربیع او نور د یهودو چې کوم رؤساو سردارانو هغې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ته وایي چې دا نبی علیہ السلام چې دی دا قبله بدله نه کړه مګر صرف او صرف موږ سره حسد ساتي. زمونږ دین نه دی خوښه، زمونږ قبله نه ده خوښه. دا د الله حکم نه دی، دا د حسد د وجې نه زمونږ قبله بدله کړه او بیت الله شریف ته مخ کړو.
ویلا کې زمونږ قبله بهتر ده د بیت الله شریف د قبله نه او دلیل دا پیش کو په زرګونو انبیاء کرامو مسجد اقصی طرف ته مخ کړی دی نو دا خبر تر یو حد پورې صحیح ده چې د اسحاق علیه السلام اولاد چې څومره دی انبیاء کرام علیهم السلام تر عیسی علیه السلام پورې هغه ټول مسجد اقصی ته مخ کو لیکن دا خبره صحیح نه ده چې ګنې افضل قبله بیت المقدس دی افضل قبله بیت الله شریف دی د فرشتو قبله په خپل بیت الله شریف دی او اسمان باندې او اونبانی اسمان چې کومه قبله ده نه خو د مسجد اقصی په سیټ کې نه ده هغه د بیت الله شریف په سیټ کې ده او موږ د بیت الله شریف د تعمیر خبره چې کړې و آدم علیه السلام چې کله بنیادونه د فرشتو په ذریعه سره کېښودلو نو د بر نه بیت المعمور راکوز شوی و او د خانه کعبې د پاسه نصب کړو نو بیت الله شریف د فرشتو قبله نه بیت الله شریف د آدم علیه السلام قبله و هغه تر ابراهیم علیه السلام پورې قبله و او د نبی علیه السلام قبله ده بلدا چې د بنی اسرائیل انبیاء کرامو که حج او عمره کړل بیت الله شریف طرف ته کړل دغه راغلي کړل دي باقاعده بخاری کې روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وزما موسی علیہ السلام ولیدو چې را روانو او حقته وادي طرف ته راکوزیدو لبیک اللهم لبیک وی موسی علیہ السلام خو تقریبا 2000 کال مخکې تیر شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د هغه سفر الله تعالی را مخامخ کو چې موسی علیہ السلام په خپل زمانه کې حج دراتو او د میدان ته راکوزیدو او په سورلې باندې سور او لبیک اللهم لبیک وی نبی علیہ السلام ته منظر کشي وکړې شو نو هغه موسی علیہ السلام په ذات خود بیت الله شریف ته راغلی دی عیسی علیہ السلام راغلی دی نور انبیاء کرام علیهم السلام راغلی دی نو دا خبره صحیح نه چې غني مسجد اقصی د بیت الله شریف نه غني افضل او یا غوړه دی وکذالک هم دغرنګي دا کار تشبیهی دی نو چا سره تشبیه ورکی نو کما هدیناکم الصراط المستقیم لمخیات کراغی لا صراط مستقیم لکه څنګه چې مونږ تاسو ته د نیغې لارې هدایت وکړو یعنې مونږ څنګه تاسو له نیغه لاره چې اسلام درکړو نو دک رنګې مونږ تاسو امت معتدل او امت بهتر وګرځولی بله خبره دا ده چې نبی علیه السلام بهترین نبی دی په تمام انبیاء کرام علیهم السلام کې د درجاتو په اعتبار سره اوچت نبی علیه السلام دی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین آدم علیہ السلام لانو پیدا شوی دا آدم علیہ السلام لا جسم تیاری دو آدم علیہ السلام لا دا اوبو او دا خٹی پا مینس کے ہو یعنی اگا خٹا اوبے لا اگا گلا اگا ٹیم کے نبی علیہ السلام کنت نبی زا اگا ٹیم کے نبی ہوما نو دا نبی علیہ السلام خپل مرتبه بیانی چې مال الله تعالی هغه مقام راکړی دی نو بهترین نبی کتاب یې قرآن کریم دی په کتابونو کې بهترین کتاب قرآن کریم دی دا د الله تعالی کلام دی او دا رنګ بهترین مذهب چې اسلام دی او دا رنګ بهترین قبله د بهترین نبی او د بهترین کتاب او د بهترین مذهب د لپاره بهترین قبله پکار ده او په قبلو کې بهترین قبله د بیت الله شریف دی نو نبی علیہ السلام چې څنګه کامل او اکمل دی په هر اعتبار سره دا قبله کامل او اکمل پکار ده بیت المقدس کامل قبله ده او اکمل نه ده اکمل د ټول زیاته کامل بیت الله شریف ده د ابد الاباد د پاره ده ځکه د نبی علیہ السلام د پاره ارسو غوره راجمع کړی شوي دي بله خبره دا ده چې د دې په کتابونو کې په تورات او په انجیل کې دا خبره لیکل شوې ده چې دغه نبی قبله بیت الله شریف وي اوس که نبی علیہ السلام تر اخر عمره پورې بیت المقدس طرف ته مخکې یقینا دا یهود او نصارا به اعتراض کوي چې ته نبی نه اخرانی ځکه ستا باره کې دا خبره زموږ په کتاب کې راځي چې دا قبله بیت الله شریف وي او ته خو بیت المقدس ته مخکې
نګر چې قبله خو زمونږ ده لیکن زمونږ په کتابونو کې چې ستا کوم نشانی دا نشانی پتا کې نشته دی نو دا یهود ښه پوهېږي د دې په کتاب کې دا خبره ده او دا اوس که اعتراض کوي دا اعتراض حقیقي اعتراض نه دا د حسد او د ضد دی وکذلک همدارنګې جعلناکم امة وسطا او علامه ثعلبي صاحب خپل تفسیر کې دا داسې راغولې دی ان کما اخترنا ابراهیم وذریته لکه څنګه چې موږ ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی اسماعیل علیه السلام غوره کړو دکرنګې موږ غوره کړې تو او ستا امت او موږ دا شان تاسو معتدل او درمیانه وګرځولې امتا وسطا یو امت درمیانا وسط عربی کې په دوه معنی راځي یو معنی په منځو لکه څنګه چې دیو جماعت منځ وي دیو کلی منځ وي نو هغه مرکز وي د ټولو لپاره د ټولو توجه ای طرف ته وي او ټولو ته فاصله برابري او بل معنی بهتر راځي چې کوم غوړه وي خيارانه دلته کې وسطن په ډول معنی باندې په معنا د معتدل او دارنګ په معنا د بهتر سره دا امت بهترم دی او دا امت معتدلم دی عرب وی انزل وسط الوادي عرب چې کله خپل اولاد ته وصیت کیا خپل نوکرانو ته یو میدان یو صحرا وی بیرکه کم ځای کې پاتې کېږي وی انزل وسط الوادي د میدان په منځ کې ایثار شي نو مین مراد هغه دی چې هغه بهتر وي د رهایش لپاره او د آب و هوا په اعتبار سره په منځ کې د منځني ځای بهتر وي غوره وي نو وسط په معنا د منځ یعنی درمیانه او په معنا د بهتر سره امتا وسطا یو امت بهتر او دارنګ یو امت هغه معتدل او درمیانه معتدل په دې معنا ده چې دی امت کې د يهودو په شان ته غلو نشتا او دارنګ د نصارا په شان ته غلو پکې نشتا نصارا د حد نه زیات مخکې لړلو آی کې افراط ډیر زیات دی د حد نه تجاوز کولو او د يهودو په شان کې تفریط پکې نشتا تشدد پکې نشتا سختی پکې نشتا دا امت درمیانه دی لتكونوا شهداء د پاره دي چې تاسو شئ شهداء گواہی کوونکي علی الناس په خلق باندې د قیامت پر ورځ تاسو به د قیامت پر ورځ په خلق باندې گواہی کوي بخاری شریف کې روایت ده او دارنګ نسائی او مسند احمد کې وو د قیامت پر ورځ باندې با ناشنا منظر بوي یو روایت کې داسې راځي چې یو نبی به غریب یوازې را رواني یو امتی و سره ني بعضې نبی به داسې سره صرف یو امتی را رواني یعنې په هغه باندې به صرف یو تن ایمان نه وړي بعضې انبیا داسې سره صرف دو کسانی صرف دو کسانو په ایمان نه وړي چا سره څومره چا سره څومره الله جل شانه به د امتونو نه تپوس کی چې تاسو ته خپل انبیاء کرامو خبره کړې و او کنه وکړي تاسو د دې ورځې نه یارولې وې د قیامت د ورځې نه تبلیغ ته کړو نو امتونه به انکار وکړي چې موږ ته څوک نور راغلي او نه موږ ته چا تبلیغ کړی نه الله تعالی به د نبی نه تپوس وکړي چې تاسو خپل امت ته تبلیغ کړل او کنه کړی اوس الله جل شانه ته د هر څه علم دی دانه چې نشته وتا واسه قانون دا دی دنیا قانون دا دی چې قاضي او جج په خپل علم باندې فیصله وکړي که قاضي ته او جج ته پته لري چې دا کار داسې دی خو دی په خپل علم فیصله نه کوي دی د مدعي او د مدعي د هغې په بیاناتو په ګواهو باندې فیصله وکړي په خپل علم به فیصله وکړي الله جل شانه حاکم دی الله یو قاضي دی الله د هر څه علم دی الله تعالی په خپل علم فیصله کوي شي لیکن الله جل شانه خلق تخي چې صرف خپل علم فیصله نه کوم تاسو مه تاسو په گواهانو باندې فیصله کوم چې الله تعالی د نبی نه تاسو کې تاسو خپل امت ته تبلیغ کړی دی کنه هغه یا ما کړی دی او قوم انکار کوي نو نبی مدعی دی چې ما تبلیغ کړی دی او قوم منکر دي مدعی به گواهان پیش کړي
د نبی نه به تپوس د سر ګواه څوک دی په دې خبره چې تا تبلیغ کړی دی نو امت خو په خپل انکار کړی دی نو نبی به وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام او دغه امت دا زما ګواهان دي نو دا امت به راوستی شي نو ګوره دا مخکني امتونه به په دې امت دا اعتراض وکړي چې بھائی تاسو حاضر نه وئ زموږ وخت کې تاسو خو زموږ نه په زرګونو کاله بعد راغلي یې نو تاسو څنګه زموږ خلاف ګواهي کوئ لیکن دغه امت به په دې امت دا اعتراض نه کوي چې تاسو ګواهي نشئ کولی ځکه تاسو معتدل یعنې تاسو کې تشدد دی تاسو کې ګنو غلو ده ګوره مخکني امتونه هم په دا امت معتدل دی د ګواه دپاره بنیادي خبره اعتدال دی چې ګواه دې معتدلي ګواه دې متشدد ني او ګواه دې فاسق او فاجر ني د دې وجه نه کچره د مدعا علیه او د ګواه منځ کې دشمني مخالفتي کله یو مدعا علیه او د ګواه منځ کې پخوانۍ دشمني ده او مدعا علیه د قاضي او د جج مې دا خبر وکړي چې زما سره دشمنی ده ځکه دې ما خلاف گواهی کوي او دا خبره ثابت کړه نو قاضي او جج پر دغه گواهی بیان نه دي اگر چې مسله بل ده لیکن د مدعا علیه او د ګواه منځ کې پخوانۍ عداوت او دشمنی ده نو شبهه پیدا شوه چې کېدی شي دا ګواه چې گواهی کوي دا د پخوانۍ دشمنی د وجې نه کوي د مدعا علیه خلاف او یا کچره دی ګواه او د مدعا علیه منځ کې د مدعي منځ کې رشته ده پلار او زوی دي رور دی نو دین گواهی نشي کولی یو زوی د خپل پلار په حق کې گواهی نشي کولی او پلار د زوی په حق کې گواهی نشي کولی او دا امت چې دی د دې امت مخکنو انبیاء کرام علیهم السلام سره د رشتم نشته د پلار او د زوی او دا ردی امتو مخکنو امتونو سره عداوت هم نشتا دشمنی هم نشتا مخکنی امتونو به دا اعتراض کی چې تاسو موجود نه وئ لیکن دا اعتراض باندې کې تاسو سره عداوت او دشمنی ده تاسو غني گواهی نشئ کولی باقی دا اعتراض وایي چې تاسو سره موجود نه وئ تاسو دې دلی نه لري څنګه گواهی کوئ دا جواب بداو کی چې د ګواهۍ دپاره دا خبره کا ضروري نه ده چې ګنې خامخا په سترګو باندې وویني ګواه لپاره دا خبره ضروري ده چې تاسو د یقیني علم موجود دي د واقع باره کې چې واقع داسې شوې ده چې د واقع یقیني علم تاسو سره وي او د یقیني علم د حاصلولو یوه طریقه په سترګو باندې لیدل دي نو ټیک ته دې امت څه لیدلي نه دي لیکن یقیني علم شته چې قرآن دی او د پیغمبر علیه السلام شهادت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعہ سره مونږ ته دا خبر معلومه شوې ده چې مخکنو انبیاء کرام علیهم السلام خپل امتونو ته صحیح دعوت ورکړې ده نوح علیہ السلام خپل امت ته صحیح دعوت ورکړې ده د دې ذکر قرآن تفصیل سره کړی سورې نوح کې د نوح علیہ السلام تمام کارگزاری بیان شوې ده سورہ اعراف کې او په سورہ هود کې او په سورۃ الشعراء کې او په نورو سوراتونو کې د نوح علیه السلام تمام کارگزاری دا تمام د دعوت او طریقې څومره وي هغه بیان شوي دي او قرآن کریم انتهایی مضبوط او مستند کتاب دی قرآن کریم کې یو خبره او خبره صحیح ده نو قرآن کریم دې بیان کړی دی چې مخکنو انبیاء کرامو امتونو ته دعوتونه ورکړي دي نو دا امت چې گواهی کی دا به صرف په دې بنیاد باندې چې په قرآن کې دا خبره موجود ده او دا خبره یقیني ده نو دا امت به د مخکنو امتونو خلاف گواهی وکړي او د پیغمبر په حق کې به وکړي او بیا دې امت په گواهی باندې نبی رسول الله والسلام گواهی وکړي چې دا امت ټیک وایي دا دې چې څه دا خبره صحیح وکړه چې دا گواه مؤید او تایید پیدا شي او بیا د نبی رسول الله والسلام انته کې تایید پیدا شي نا گواهی وسونه مضبوطه وي ای تزکیه الشهود وي چې دا گواه تزکیه وشوه چې گواه بالکل صحیح دی پاک دی او دا دې چې کوم بیان کې دا خبره صحیح کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې امت د گواهه دا غي تزکیه وکي تایید وکي دا امت ټیک وایي نو د دې وجنا د دې امت په گواهه باندې د مخکنو امتونو خلاف فیصله وشي
نو فرمایي چې لتكونوا شهداء د پاره دی چې تاسو شئ شهداء گواهانو. دا موږ تاسو امت معتدل ولې ګرځولي تاسو به گواهی کوئ او د گواه لپاره عدالت ضروری دی چې گواه دې عادل وي، گواه دې فاسق او فاجر او متهم ني، گواه بالکل صفا جانبدار بني، گواه چې جانبدار ني متهم ني داغه مدارهه سره مدې سره رشتم ني دشمنی ني. تاسو کې دا خبرې نشته نو موږ تاسو ځکه امت معتدل وګرځولې. شهداء گواهی کوونکي علی الناس په خلق باندې او د الناس نه مراد مخکنی امتونه دي چې ایو د خپل انبیاء کرام علیهم السلام د دعوت نه انکار کی. ويكون الرسول او شی پیغمبر الرسول کې الف لام عهدی دي مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دي شی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیکم پتا سو باندې دا علیکم په معنا د لکم سره دي ځکه علا د پر د نقصان نازي او لام د پر د فائدې راځي. دلته کې علیکم په معنا د لکم سره او شی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاسو د پاره شهیدن گواه ہو ان استاسو په گواهی باندې نبی علیہ السلام گواهیو کې چې د امت ټیک وایي بیا لکم به ویلو نو علیکم یې ولي وي نو علیکم زکه وي چې ردی امت په گواهی سره د مخکنو امتونو خلاف گواهی وشي، مخکنو امتونو ته نقصان ورسي چې دا امت د خلاف گواهی وکړي د نبی په فایده وشي خو د امتونو په نقصان وشي ذکر علیکم وي. ويكون الرسول او شی پیغمبر علیکم پتا سبحانه شهیدن گواه. ایت مضامین نور انشاءاللہ سبا کې وایي او دارنګ موږ وګورئ تاسو یو امت معتدل د پاره دی چې تاسو شی گواہی کوونکي په خلق باندې او شی پیغمبر علیہ السلام پتا سبحانه گواه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى يقينا منغوين تقلب وجهك بار بار پورتکیدل دمخستا فی السماء آسمان طرفتا فلنولینک پس خامخا من با اڑوتا لرا قبلتن آقم لیتا ترضاها چفخویتا اغیل را فول وجهک پس وارو مخبل شطر المسجد الحرام فتربد مسجد الحرام وحیث ما کنتم او کم دیکھی چی تاسو فولو وجوهکم پس واړوئ تاسو مخونه خپل شطره فطرف د مسجد حرام وان الذين اوتوا الكتاب او یقینا آکسان چې ورکړی شوی دی ورته کتاب لیعلمون خامخا دی پوهیږي انه الحق چې بېشکه دا اورېدل حق دی من ربهم طرفا درب ددینا وما الله بغافل او ندی اللہ تعالی نا خبر عما یعملون دہا سنا چی دیئے کوي. فدی آیت مبارکہ کی دا قبلی دا بدلی دو حکم دے مخی آیتونو کے پیشن گوئی وا چیان قریب دا قبلی دا بدلی دو حکم را روان دے او د قبله د بدلیدو حکم چې راشي نو کمکل خلق به اعتراض وکي خدای په اعتراض باندې به خفه کېږي نه. او دلته د آیت مبارکه کې د قبله د بدلیدو حکم راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منشا و چاہت او د زړه ارزو او تمنا و چې زما قبله د بیت الله شریف شي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه کې پیدا شوی دی
سلویخ کال د نبوت نه مخکې او 13 سال د نبوت نه بعد تقریبا 52-53 سال نبی علیہ السلام خانه کعبه سره یو ځای پاتې شوی دی. طبعی فطری مناسبت خانه کعبه سره ډیر دی. د پلار نیکو قبلین بیت الله شریف او خانه کعبه وا. ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام قبله هغه خانه کعبه ده. بنیاد د قبله د خانه کعبه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام خود دي. نبی علیہ السلام په ذات او ملت حنیفی باندې دی او په ملت ابراهیمی باندې دی. دا ټول خبره د دې نبی علیہ السلام نه داسې یو مزاج جوړ کو چې زما قبله د بیت الله شریفی. مدنی دور کې مدینه منوره کې نبی علیہ السلام 14 میاشتې بیت المقدس طرف ته مخ کو او دا حکم عارضی و. دا وجه دا چې یو نبی علیہ السلام نبی القبلتین شي. د نبی علیہ السلام کې هر یو کمال راجمع شوی دی او دا کمال صرف الله تعالی نبی علیہ السلام ته ورکړی دی چې نبی علیہ السلام دو قبلو ته مخ کړی او مونږ یې کړی دی. نور انبیاء کرام علیهم السلام د آدم علیہ السلام نواله تر عیسی علیہ السلام پورې صرف یو قبله ته مخ کړی دی. د آدم علیہ السلام نه تر ابراهیم علیہ السلام پورې قبله بیت الله شریف و. اسحاق علیہ السلام نواله تر عیسی علیہ السلام پورې چې کوم انبیاء کرام دي دای قبله بیت المقدس ته او قبله به صرف یو و او د نبی علیہ السلام قبله دواړه شوي. بیت المقدس هم شو بیت الله شریف هم شو. د نبی علیہ السلام ته نبی القبلتین ویل کېږي چې دو قبلو ته مخ کړی دی. دا یو کمال چې الله تعالی نبی علیہ السلام ته ورکړو. بل خبره دا چې نبی علیہ السلام د بیت المقدس کمالات او انوارات او برکات په خپل ځان کې راجمع کړي. یو شپه په بیت المقدس کې لږه تیر کړی و د معراج پچې و. بیت المقدس کې مونږ ورکو لکه ساتي سار شی و او ته د انبیاء کرام علیهم السلام روحونو ته مونږ ورکړی دی. دې لپاره چې نبی علیہ السلام د هغه انوارات او برکات حاصل کړي. نشپاله سنینه اختیار طرف ته مخ شو. بل یو حکمت پکې دا و چې مدینه منوره کې د یهودو 3 قبیلې وي: بنو نذیر او بنو قینقاع او بنو قریظه. او د دین په مدینه منوره کې باطلی او هولډ اثر رسوخ و او دا اهل کتاب نو د یهودو د مانوس کولو لپاره او د هغوی د زړونو مایله کولو لپاره عارضي حکم راغی چې ته بیت المقدس طرف ته مخ کا چې یهود ستا مخالفت ونه کړي. چې د هغوی دا وایي چې نبی علیه السلام قبلې ته همدارې مخ کړي. او 14 میاشتې کې چونکې د هغوی چې چا ایمان وروړه نو روړه او چې چا نه وروړه نو بس هسې هم نه وروړه. عدی بن حاتم رضی الله عنه ایمان وروړه، عبدالله بن سلام رضی الله عنه ایمان وروړه. دا حضرات پکې ایمان وروړه. باقی یهود متشدد شو، زدیان او عنادیان یې نه وروړه. چې چا مانوس کېدل مقصود ای مانوس شو، باقی نه مانوس کېدل. نبی علیہ السلام چې 14 میاشتې تېرې شوې د انبیاء کرامو ناشنا شاني. کله چې د الله تر طرف نه حکم راځي نو د حکم د راتلو نه مخکې د دې مزاج هغه حکم ته جوړ شي. د دې هغه خود به خود هغه طرف ته توجه او اعلان پیدا شي. د بیت المقدس نه د قبله بیت الله شریف ته د اورېدو حکم چې راته د نمکه د نبی اسلام اصل مزاج جوړ شو چې نن سبا کې حکم را روان دی او راځي با او بیت الله شریف قبله جوړیږي. ندی او مثال دام دی. بخاری شریف کې جلد اول کې رومنی باب کې دا حدیث دی. نبی علیہ السلام تعالی نبوت نو ملو شوی. د نبوت د ملاویدو نه 6 میاشتې مخکې د نبی علیہ السلام مزاج تنهایی طرف ته شو. یوازې والی اختیار کو، گوشنشینی اختیار کړه او د گوشنشینی لپاره نبی علیہ السلام انتخاب د غار حرا وکړو. غار حرا ډیر زیات لرې نه دی او ډیر زیات نږدې نه دی. انت خلق نشته، انت انسانان نه کزینو څوک دروازه به یو پیرن نیملړ شي. نبی علیہ السلام د خلوت نشینه د پاره او گویا کې د اعتکاف د پاره هغه د غار حرا انتخاب وکړو.
نو هلته نبی علیه السلام تشریف وړو، کله د یوې هفتې لپاره، کله د 10 ورځو لپاره، کله د میاشت لپاره. او نبی علیه السلام سره اوبه او خوراک به وړو. دې دوران کې به کله کله خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام سره وه. نبی علیہ السلام به غار حرا کې دننه عبادت کو او بیبي به د غار حرا نه بار ناسته وه، کله هفته و کله 10 ورځې، او کله کله به نبی علیہ السلام یوازې و. خو دا نبی علیہ السلام ته نبوت چونکې میلاوېدو، نو د نبوت د میلاوېدو نه 6 میاشتې مخکې د نبی علیہ السلام فطرت او مزاج دې ته جوړ شو چې زه د خلکو نه یو طرف ته شمه. نو دغرنګې دلته هم چې قبله کله بدلېده، نو د نبی علیہ السلام مزاج داسې جوړ شو چې کنه حکم به راځي اوسو. نو نبی علیہ السلام آرزو تمنا نورم سیوا شو، چاہت نورم سیوا شو، میلان نورم سیوا شو چې الله حکم به راځي. او دا میلان دونه سیوا شي او چې د صحابو مزاجم جوړ شوی و چې بیت الله شریف به قبله ګرځي که هر کله. د دې وجې نه هو چې کله حکم راغی په مانځه دوران کې نبی علیہ السلام بنو سلمه کې و. مونږ شروع کې دا خبره کړې وه چې نبی علیہ السلام بنو سلمه ته تشریف وړو، هلته هم شو او نبی علیہ السلام بیا ایثار شو، بیا د روټۍ ټیم شو، بیا د ماسپښین د مونځ ټیم شو. نبی علیہ السلام بنو سلمه کې مسجد قبلتین کې و، د ماسپښین په مونځ کې و. او دا حکم د رجب په میاشت کې راغلی دی، د رمضان نه 2 میاشتې مخکې، د رجب نیم یعنی 15 رجب تقریبا. او د مانځه دوران کې چې نبی علیہ السلام 2 رکعاته وکړو، دې کې حکم راغی چې ته مخ د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته راوړه. اوس نبی علیہ السلام په مانځه کې مخ بیت الله شریف ته راوړلی. دا وخت کې نبی علیہ السلام سره مانځه کې نارینه مو زنانه مو وي. ابو سعود لیکلی دي چې نارینه د زنانو ځای لرالي، او نارینه زنانو ځای لرالو، او زنانه د نارینو ځای لاړي، او نبی علیہ السلام په ځای پاتې شو، یې شاته رااله. اوس نبی علیہ السلام دغه دوران کې صحابو ته سوګت بیان نه کړی چې غني حکم راغی او داسې وکړه او داسې وکړه او داسې وکړه. د مخکې نه مزاج داسې د صحابو جوړ شو چې حکم به راځي، ورنه په یو ناشنا حکم باندې پویا کول به کافي ټایم لګي. او دا خو د مونځ دوران دی، د مونځ دوران کې اگر چې کلام او خبرې اترې جایز وي دا ټایم کې، خو دا نه چې نبی علیہ السلام غني تقریر کړی باقاعده بیان کړی چې حکم داسې راغی او صحابو مانځه دوران کې تاسو ونه کو چې دا وایي حکم راغی سچري شو نه، مخکې نه مزاج جوړو. دیو جنا صحابو مانځه دوران کې د نبی علیہ السلام اتباع وکړه، مونږ 2 رکعاته بیت الله شریف ته وشو، 2 رکعاته مخکې بیت المقدس ته شو. کوبا کې نبی علیہ السلام په خپل نو موجود ده سره، او د سحر مانځه کې انت کې او صحابي لړو د کوبا خلکو سحر مونږ کو، او هغه مخ قبلتین بیت المقدس طرف ته کړو. او د مانځه دوران کې صحابي و چې خلکو قبله بدله شوې ده، بیت الله شریف قبله مقرر شوې ده. د کوبا خلکو خود په خود په مانځه کې مخ بیت الله شریف ته کو. دغه ځای کې دا سوال پیدا کیږي چې صحابو د یو صحابي په خبر باندې څنګه عمل وکړو. ظاهر خبره کله صحابو د مخکې نه مزاج نه وي جوړو، نای وسنګ په مانځه کې د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ اړو. خو دا ځکه وخت واړو چې ته مخکې نه اندازه لګېدلې وه چې حکم به راځي نن سبا کې، ځکه مزاج داسې جوړ شوی دی. نو صحابو بیت الله شریف ته مخ کو. باقي پیشنګوی خو مخکې نشي وای چې خلک به اعتراض کوي. دلته فرمایي چې اهل کتابم په دې خبره پوهېږي چې د نبی علیہ السلام قبله بیت الله شریف دی. کدی اعتراض کی دا اعتراض به د ناپوهۍ د وجې نه نه، دا به د حسد د وجې نه، ورنه په تورات شریف کې او په انجیل شریف کې دا خبره لیکلې ده چې د نبی علیہ السلام قبله دا بیت الله شریف ده، او دا بیت المقدس خو عارضي د څه وخت دپاره ده. قد نرا تقلبا، یقینا مونږ وینو. دا قد چې دی دا کله په معنا د تحقیق سره راځي، یعنی خبره یقینا ده،
او کله په معنا د تقلیل سره. د تقلیل معنا لږ لږ یو کار کولو. نو قد نرا دواړه معنی ټیک دي، یا دا چې یقینا مونږ وینو، یا بل معنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله کله مخ اړو اسمان تر د مخ به متوجه کو چې کېدې شي حکم راشي. نو دا کله کله چې تمخ اسمان طرف تکې په دعا کې یا په مونږ کې دا مونږ وینو. او یا دا قد د پر تکثیر دی، د ډیروالی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخر کې شوق ډیر سیوا شو، بار بار مخ قبله طرف ان اسمان طرف تکو چې دا قبله دی بدل شي. قد نرا تقلبا دار چا ځاني او ناشنا شانی. د پیغمبر شوق سونه سیوا شو ر قبله طرف ته چې بیت الله شریف د قبله شي، لیکن په خپل باندې وایي نه چې الله دا قبله بدل کړي. ځکه د پیغمبر شان ډیر لوی دی. نو دام د ادب نه یو قسم خلاف راته او چې ټول دعا کې د خپل طرف نه دعا چې پیغمبر کین د الله د حکم مطابق وکي، تر څو چې حکم نه راغلی پیغمبر به دعا نه کوي. نبی علیہ السلام په خپل نه وی چې الله دا قبله مال بیت الله شریف مقرر کا. البته شوق او جذبه سیوا شوی دا، نو بار بار ګوري امید کې دی، لیکن په خپل باندې نه وایي، ځکه دا د ادب نه خلاف راته. قد نرا تقلبا یقینا مونږ وینو تقلب وجهک. تقلب عربی کې الټا پلټا کول کوي، اړول را اړول کوي. دی عربی کې د زړه ته قلب وي، د زړه ته قلب ځکه چې د الټا دی، د سم نه نیغ نه دی، الټا دی. د الټاوالي مطلب دا چې د یو سیزو کم طرف لنی نه غخته یو نری طرف بری. او دا زړه په مثال د انګورو د غونچک دی، لکه څنګه چې د انګورو د غونچک جوړن دي، ناهره دانه لاندې وي او پلن طرف پاسه وي، دا زړه د کشندې الټا دی. نو تقلب اړول را اړول، تقلب څه بار بار پورته کېدل. وجهک د مخستا فی السماء فی السماء فی جهت السماء آسمان طرف ته. دا چې آسمان طرف ته بار بار مخکې او پورته کې نظر او سر پورته کې د مونږ وینو. ان زموږ په علم کې دا یا نبی علیہ السلام مانځ کې وکړه کله کولو، او یا دا امام قتاده سے وی چې دا په دعا کې چې نبی علیہ السلام به دعا کول نو سر به اسمان طرف ته پورته کو. او دا هو چې پیغمبر علیہ السلام په انتظار ورکه اسمان ته سر پورته کو. اسی آداب د دعا دادي، انسان چې دعا واړي آداب داري چې سر برابر پورته کو، سر حقته ساته به دبه کې راځي. د پیغمبر علیہ السلام شان ځان لده، او د حکم په انتظار، موږ د حکم په انتظار غنیو، موږ دعا واړو د الله پاک نو سر حقته ساتو، بار سر نه پورته کو، او نه به مانځه کې سر پورته کو، مانځه کې نظر حقته ساتو. تقلب وجهک بار بار پورته کول، وجهک مخستا فی السماء آسمان طرف ته. فلنولینک پس هم با اړو تعالی را قبلتن قبلتا ترضاها قبله چته خوښوي چا بیت الله شریف ته. دانه چې بیت المقدس نه وخه یا سره غني نفرت یا غني بغض. کو مطلب دا چې د نبی اسلام مزاج چې زیات تر کومه قبله سره دی، هغه ته نبی اسلام شپاړسمې میاشتې مونږ کړی دی. بیت المقدس هم قبله ده، خدا ترضاها چې ستا زیاته خوښه ده، ستا طبعي او فطري مناسبت وسره دی، موږ باید تاواړو. ترضاها معنی ای تحبها، ولهذا حکم راغی فول وجهک فسواړه مخبل. دا معنی حکم را چې قبله ته مخ واړه، بیت الله شریف ته اوس مخ کا. شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد الحرام. نبی علیہ السلام ته حکم وشو چې ته د مخ بیت الله شریف ته واړه، او دا حکم صرف د نبی علیہ السلام د پاره نه د امت د پاره دی. نو وحیث ما کنتم دې کې حکم امت ته وشو چې اے امت تاسو چې کم ځای کې نو مخ قبله ته واړه.
یعنی دا حکم صرف دا نه چې نبی علیہ السلام پورې خاص دی یا د هغه خلکو دپاره چې کوم نبی علیہ السلام سره مانځه کړي نه څوک چې هر ځای کې دي که نبی علیہ السلام سره جماعت کړی که بل جماعت کې دی او که په سفر کې دی او که په حضر کې دی هغه د مخ بیت الله شریف ته واړي. دلته ذکر د وجهې راغی مخ واړوه چونکې د انسان په بدن کې اشرف الاعضاء لوی اندام محترم او معظم دا مخ دی. د مخ ذکر وکړو ورنه مراد یې ټول بدن دی. د شریعت حکم خدا دی چې انسان په مانځه کې ټول بدن قبلې طرف ته کیږي د سر نه تر پښو پورې. دا املا چې زمونږ قبلې نه شاته راځي دا زموږ په وس کې نه ده ورنه د حکم خدا دی آداب خدا دی چې د انسان د بدن هر جز د قبلې طرف ته شي. ذکر د وجهې دی مراد دی نه پوره ټول بدن دی. د دې وجه نه که چې چا مخ قبلې ته واړو سینې وانړو لمونځ نه دی شوی مونځ یې مات شو. که چا په مانځه کې سینه د قبلې نه واړوله اگر چې سټې تو کړی د قبلې طرف ته که په غلطۍ سره که قصدنو که په یېرې سره او که نسیانن که هر شکل کې و که د خوښه وه او که خوښې نه وه خو چې سینه د قبلې نه واړې د بل طرف ته شوه مونځ یې مات شوی دی. دا نه چې انسان قصدن دا کار وکړي هر صورت کې په هر شکل کې دا کار چې وشو که د لږ ساعت دپاره یو سکنډ دپاره هم د یو منځګزار سینه په فرض مونځ کې د قبلې نه واړې ده نو مونځ یې مات شوی دی. نو مطلب دا نه چې صرف مخ قبلې طرف ته ساته او باقي بدن هر د کار طرف ته مخې نه د سر نه تر پښو پورې ټول بدن هغه قبلې طرف ته کړه. فولی وجهک فسواړه مخ خپل شطر المسجد الحرام. شطرون په ډېرو معنو راځي جانب او نیمو دلته مراد طرف دی. مسجد حرام حرام به معنی محترم دی. بیت الله شریف ته مسجد حرام وي دل الله تعالی عزت ورکړی دی. په دې کې جنگ جګړه او قتال حرام دی. اس قسم ظلم و ستم په دې کې دن نه کیږي ځکه ته مسجد حرام وي. یو خانه کعبه ده یو بیت الله شریف دی یو مسجد حرام دی یک فرق دی. خانه کعبه هغه کوټې ته وي چې توره پرده ته نه تاو ده ته خانه کعبه وي او دې کې دننه چې کوم ځای دی کوم حدود دي د دې دیوالونو دننه چې کوي ته بیت الله شریف آی ته وي او د دې کوټې نه بار چې کوم ځای دې ته مسجد حرام ویل کېږي. دلته راغی چې مسجد حرام طرف ته مخ واړوه. یو سړی چې په خانه کعبه سره متخکار یا تموز کی مسجد حرام کې دی اب عین خانه کعبه ته مخ کیږي. کله انسان د تندینه لکیر وباسي چې په عین خانه کعبه باندې پریوزي منبرای سي کیږي او که انسان معمولی روح هم بدل کړو نه لري او که انسان د مسجد حرام نه بار دی مسجد حرام ته نخ کاری کومه تاسو کیو زمونږ عین خانه کعبه ته مخکول زمونږ په عمل ممکن نه دي. دا هم ممکن نه دی چې د انسان مخ ته عین خانه کعبه ته مخامخ شي خامخا سنه سي یو طرف ته کیږي. با زمونږ د پاره شریعت اسانی راوستا چې تاسو بس بیت الله شریف ته مخ کینو هغه طرف ته بس مخ کې دا نه چې عین خانه کعبه ته او نوې زاویه باندې مخ کوي. با نه خیر دغه طرف ته مخ کې مون صحیح دی. हाँ कल इंसान द 45 जावियनम आखा मख को 45 जाविया खी तरफ था 45 गस तरफ था दिनम वोड़ी दो मुन बयान दे शरी कद इंसान 45 मंज की मुंजो को मुंज सही दे बिया शवे दे और क बैतुल्लाह शरीफ की दन नहीं या आइन खान काबे तो मख के बा शरीयत को सुना आसानी दा दमुन द परदा आसानी कि दा तरफ ता मख का और द दीन अलावा के इंसान और दसमाती की या इंसान समझी और खपी दे तरफ ته مخکی بیت الله شریف ته بیا حکم داری چې عین خانه کعبه ته مخکول کې بیا حرمت ته ومنه ده او کاغه طرف ته غیر چاپیر دې مخکې خیر دی کخی طرف ته لګس طرف ته دی خپل دې ترس ورکو بیا سیر خیر بیا به دوی کې نه راځي او عین خانه کعبه ته به ور سیټ کې مخکول دا بیا منه دي. استقبال او استدبار یعنی او د سماعت کې هو مخکول او شاکل دواړه منه دي مکروه تحریمی دي او اس خپي غزولو کې مکروه تنزیهی یعنی بیا ادبی د خلاف اولاد او مانځه کې وسط ته مانځه کې خیر دی.
وجهك شطر المسجد الحرام مخبل فطرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او کمزه کی چیه تاسو انها هر ځای چې د ځمکې په هر ځای باندې فولوا وجوهکم فسوالو تاسو مهونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام امتم حکم شو نبی علیہ السلام تم حکم شو وان الذين اوتوا الكتاب او بشکا کسان چور کړه شرعی ته کتاب چې يهود او نصارا دي لا يعلمون خمهادي کويږي انه الحق چې بشکا د بیت الله شریف ته مخ کولو یا انه کلمه تحویل ته چې بشکا د مخ اړول الحق دا حق حکم نه دا پیغمبر علیہ السلام يهود سره د زد وجنا یا نصارا سره د زد او د عینات وجنا بدل نکو د الله د حکم د وجنا من ربهم د طرفه د رب د دینا ته پیغمبر د الله تعالی د حکم نه بغیر یو کار نکي وم الله بغافل او کدا يهود او نصارا سم نه مني او دی نور اعتراضات کی الله تعالی تر دې اعتراضات خیلم نه وم الله بغافل او نه الله تعالی نه خبره اما يعملون ده حسنا يعملون چې دی کوي دا دې قسم کی الله تعالی تر دې علم دې او حکم دې یقینا موږ وینو بار بار پورته کېدل د مخ د اسمان طرف ته پس خامخنګ اړو تعالی را قبله ته چې هوې ته هغه پسواړو مخ په طرف د مسجد حرام او کمزې کې چې تاسو پسواړو مخونه خپل په طرف د مسجد حرام او یقینا کسان چې ورکړل شوی وته کتاب خامهادي کویږي چې بشک دا اوریدل حق دی طرفه د رب د دینا ان الله تعالی نه خبره د حسنه چې دی کوي